حضرت موسی علیہ السلام ته الله پاک فرمایل اذهب الى فرعون انه طغى اے موسی علیہ السلام لړشا په فرعون پسې او هغه فرعون سرکشي شروع کړی دا زما سره مقابله ته ولاړلې هغه فرعون خلق ته دا وینا کوي چې زمانہ بل غړ څوک نشته هغه فرعون په خلق باندې حکومت کوي او په داسان طریقو سره چې خلقو کې هغه ماشومان مړک او جنکې پری خدلی دا فرعون زما مقابله ته ولاړلې او دې زما خدای زما عبادت نه کوي زمانہ سرکش شوه دې اے موسی علیہ السلام ته ورشا او فرعون ته دعوت ورکا حضرت موسی علیہ السلام فرمائی اے اللہ ما سنا زمانور حضرت هارون مرگنے کا کلا چیز پا خبر کی پساو شم او زمانہ خبر پورن کی زمانور بزمان مرگس یہاں کئی اللہ پاک ورطا فرمائل اے موسی استا سرستان اور مرگنے دے بس لڑشا او فرعون تا دعوت ورکا انہو طغا ولچاغا سرکش شوے دے نو سرکشینا مخکم اللہ پاک پیغام را لیگی زمانگا خلق چکل دی اللہ پاک نافرمانی کہیں او دی اللہ پاک نا شکر گزارشی او دی اللہ پاک نعمتون ورکی نو دی بیا پا دوکا کی براتی دی بیا وئی کچھنی زمان دا گناہوے او زمان دا سرکشی ظلم وے زمان دا ظلم او زیادی دی اللہ پا نزدیک بد وے نو اللہ پاک و منگ بانے عذاب راوستے ہو تکلیفون براغلی ہو منگ تا مال او دولت نہ ملائے نا دوکا کی براتی پا دخ کا دوکا کی دا فرعونم پروتو لیکن دا اور تا پتہ نشتے چی اللہ پاک زمکا و عثمان چی کم ٹیم کی پیدا کرل اللہ پاک پا اسمانون مانی ولی کل ان رحمتی غلبت علی غضبی زما رحمت غالب دے زما بغوث ایمانی یودم تاسوننی سم مولت تلراکو باغا مولت مانی انسان پوئے نش پدا دوکا کی پروتی نو بیائے اللہ پاکونی سی چکل دا فرعون ناشکری شروع کڑا مقابلہ شروع کڑا موسیٰ علیہ السلام پسیشو موسیٰ علیہ السلام سرا آغا ایماندار خلقو موسیٰ علیہ السلام روان کرل موسیٰ علیہ السلام مخ کی موسیٰ علیہ السلام مانی ایمان راوڑنو والا وسرو شاعت فرعون دی فرعون لشکر روانو چنن آغا موقعہ نن آغا وقت چه منگ با موسیٰ علیہ السلام ونیسو موسیٰ علیہ السلام بنعوذ باللہ قتل کو موسیٰ علیہ السلام دی نبوت او دی رسالت خاتمہ بنن پا دی رسمان منگو کو لیکن فرعون تدا پتنوا چه بادشاہی تا سر ندا بادشاہی و آغا اللہ سر دا چه کم اللہ دا ټول کائنات پیدا کړي دي او دی ټول کائنات نا آغا اللہ رزق ورکئی او آغا اللہ پر ټول کائنات مانے میں ربان دے نو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک پاغ دریا کی پاغ عبو کی پاغ سمندر کی لار ورکڑا او موسیٰ علیہ السلام روان شو ایماندار و سرو آغی تیر شو فرعون راغے فرعون داوی چھو گنا دا غدیر بہترین سڑک تے موٹر وے دا خلی لار دا بس منگ دسا مشکل نشتے منگ با بیمروان شو موسیٰ علیہ السلام باونی سو موسیٰ علیہ السلام با مڑکو لیکن موسیٰ علیہ السلام تا چکنا دی آغا میستا ورسیدل اللہ پاکو بوتا حکم ورکو چی ملاو شای نو چکنا داو با آغا ٹیم کے ملاوی دی او داو با ملاو شی فرعون او دی فرعون سر دی آغا فوج دی آغا لشکر آٹول چی ڈوب شو نو دب یا پا آغا ٹیم کی وی چی زخو ایمان راوڑم دی موسیٰ علیہ السلام پر رب مانی او دی ہارون پر رب مانی دنگا ٹیم کی بای مخ کی سرکشی کار ایمان نہ قبلو لیکن کنا چی ڈوب شو او ساتی بتو نو پا آغا ٹیم کی بیاوی جسا ایمان راوڑم پا موسیٰ علیہ السلام مانی او موسیٰ علیہ السلام پا خدای مانی پا ہارون مانی او دی ہارون پا خدای مانی ایمان راوڑم
حضرت جبریل علیہ السلام په منډه منډه راغې ولې راغې ذکر راغې چې الله پاک زمکه اسمان پیدا کړیو هغه ټیم کې الله پاک لیکلیو چې زاروا رحمت غالب دی زما په غضب باندې نو اسنه چې الله پاک په دې ټیم کې د دې سرکشا د دې کافر د دې ظالم د دې غټ قاتل توبه قبول کیا او دی ایمان راوړي او الله پاک ول نجات ورکی نو حضرت جبرئیل علیہ السلام خاور راغستل او د پخلی کی خدلا وای چولا الله پاک ورته فرمایل الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين واست ایمان راوړي مخکتا چې کوم عمر تیر کړل په ظلم کې په قتل کې په زیاتۍ کې او خلق له عذاب ورکولو کې تیر کړي دي په سرکشۍ کې تیر کړي دي نو واست توبه او باسي واست توبه قابل قبول نه ده دې ټیم کې سم نه قبليږي خبره ختم شو دا سرکشو سرکشي شروع کړه نو الله پاک ورته عذاب مخامخ کو ان بطش ربک لشدید الله پاک چاته سوي نه خو چې الله پاک ونیسي نو بیا دی خلاصي سلاره نه الله پاک بیا ونیسي نو بیا ورته کم دي ستاسو حکومت کم دي ستاسو زور کم دي ستاسو طاقت په دا ټیم کې انسان پوي نشي الله پاک دا اعلان کړی دی چې زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی د دې نه فائدہ او چتا کوي ګناہوں وکړي الله طرف ته رجوع کوي خپل ګناہوں په بارک کې الله پاک دا مخه ته کینه جړاګانې وکړي فریاد وکړي چې الله تمنګ معاف کړي چې الله تاسو معاف کړي او کنه کوي نو الله پاک غنیسل دومره سختی چې فرعون ونیسو نو الله پاک وسه پوری د قیامت پوری عبرت یو نشان جوړ کو چې دا هغه فرعون چې زما په مقابله کې ولاړو او ځان ته خدای ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا يعذب بعبادي الله پاک خپل بندګانو له عذاب نه ور کوي پریدا معافی کما بانی ګوري الله توبه موباس ما پای کما جنت ته ملاړ الله پاک دانه غواړي چې زما بندګان جهنم ته لاړ شي لیکن آغا سرکشا چې سرکشي شروع کی او آغا متکبرہ چې کله تکبر شروع کی نو بیا الله پاک نه معاف کوي متکبر الله پاک نه معاف کوي ابا واستكبر وكان من الكافرين دغه ابلیسو چې الله والا دومره مقام ور کړو فرشتوں سره پات کېدو غټه بزرګي وا غټ کمال هو غټ عزت خاطر هو غټه مرتبه وا فرشتوں والا غټ خیال کو او غټ مقام والا ور کړو لیکن کله چې په خپل مقام باندې پوه نه شو ابا انکار کو واستكبر تکبر کو الله پاک حکم ونه منو نو الله رب العزت ورته فرمایل فخرج منها فانك رجيم تکبر دیو کو ذلیل شي برباد شي لعنتی شي قیامت روز پوری واسطہ مانی یا الله طرف نه دالانت راوریږي او په آخرت کې به ذلیل او خواري علما فرمای چې ابا واستكبر پدې کې انکار مخکې او تکبر رستوره دا شان نه مخکې انکار نه کیږي چې رستو تکبر شي نه مخکې تکبر راځي بیا خلک انکار کوي مخکې تکبر راځي بیا غین رستو راځي انکار یو سړی کې مخکې تکبر راځي شیطان کې مخکې تکبر راغی چې زغو دی ور نه پیدا او ور اسمان ته ځي او آدم علیه السلام د خاور نه پیدا دی خاور خو پس ما کوي د خاوري څه حیثیت ته خو ور دی چې بنا او چدي لمبي کوي بنا او چدي زما مقام غټ تکبر پکې راغی چې ځان ته غټوي نو انکار یو کو نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله ورتا د عذاب باغ کړه چې اوس په اخره پورې ته لعنتی چې زما بندا ما پیدا کو تا تماوی سجده ورته کا تا ورته سجده نه
ما تا ته وی چې تسلیم کا تا تسلیم نه کو زما مقابله ته ودرې دي ما عزت تعالی را کړې په خپل عزت ته پوي نن منګه په خپل عزت ما نه وي پویا منګ وایو چې یار زمنګ د عزت چې کم دی بس نه قدرتی دی او د زمانه نه دی او شورو نه دی او منګ سغټ خلق یو او زمنګ سم مرتبه او مقام زمنګ سه حیثیت هم نشته هیڅ حیثیت هم نشته هغه حیثیت منګ له الله را کړې دی الله را کړې دومره غړ حیثیت را کړې دی دومره غټ مقام او مرتبه را کړې دا چې الله پاک فرمایي لا يعذب بعباده خپل بندگانو ته عذاب نه ور کوما